چا چې تعویذ وړم کو دا د شرک کو څه وکړو شرک. اول حدیث کې راځي چې تعویذونه او داسونه وړم کو تارونه وغیرہ الله وایي زه به د نبی رسول الله فرمایي الله جل شانو به دغه توس پاري بس الله وایي زما ذمہ بس ما تلاش شوت کو دا خطرناک څه دی انتهایی احتیاط پکارو پدې. اوس چلو شو نو زمانه کې خو چې کوم مسلمانانو هغه به قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس شریعت ته قدرت هغه به ولي کلی بیات پلس او په دمول الحمدلله ته خودلو دغه ټیکو بیا اخره کې خبره داراله چې د هغه ساينس او علامات جوړ او په هغه خلکو تعویذونه کول چې ستبه ابجد وي ما هغه څه د یو وخت پورې ټیکو ځکه خلک د ابجد په حساب باندې پویدو دا به وی چې دای سری کړیو د ابجد دې د پر راويسته چې موږ د تعویذ وغیرہ په دې باندې کوو نو چې دې بیا ادبی نه کیږي ځکه ظاهري د قران الفاظ خو نه کنه نو دې د پر کار غلطو کار ټیکو په دې باندې بحث نه کوو او خلکو دا څه یو هله راويسته بیا څورځي دا سره علي چې اوس یو انسان د تعویذ په شکل نه کوي غاړه ته چولې چې دې په دې کې سری کړی هغه شریعت وایي چې په کوم څه باندې په تعویذونو کې نه پويږي او په دمونو کې نه پويږي دا شرک ته شرکیات دي د رمضان سات نو اوس چلو شو اوس داسې قسم خلک داسې قسم سيزونه هغه د هندوانو نه مونږ راوړي دي او خبره څه ده وایي زه یو انسان په ډیپریشن کې دی یو انسان په ټینشن کې دی یو انسان په مصیبت کې دی کوم ولې یو تعویذ کو کوم ولې یو دم کو نو کم از کم تسلی خو ته ملاوي شي.